ښه د اسلامي میاشتې نه دي دا څو دي دا 12 میاشتې دي که محرم صفر ربیع الاول ربیع الثانی جمادی الاولی جمادی الثانی رجب شعبان رمضان او کنه وغیره ذلک الهی شوال ذوالقعده ذوالحجه دې میاشتو نومونه دغه دي خو دې ته دا نومونه ولې وایي لکه محرم ته محرم ولې وایي سفر ته سفر ولې وایي ربیع الاول ته ربیع الاول ولې وایي او ثانی ته ثانی ولې وایي پوهېږې که نه دا ښایسته معلومات دي که نه دلچسپ بابا خبره دلپس چه یو بابا ورته به څه وي دلچسپ ته به څه وي دلپس نه محرم ته محرم ځکه وایي چې د جاهلیت په دور کې به په میاشت د محرم کې قتل و قتال جنګ جګړې څه وي بندې وي نه ځکه دې میاشت ته څه نوم ورکړو میاشت د محرم نه محرم میاشت د محرم ځکه وایي چې په دې کې زمانه جاهلیت کې قتل و قتال جنګ جګړه د مسلمانانو کافرانو آپس کې دا څه وه بنده وه سفر د سفر ولې وایي نه سفر د سفر ځکه وایي دا یا د صفر نه دی صفر څه ته وایي خالی ته وایي صفر څه ته وایي خالی ته نو په دې میاشت کې به کافران به مسلمانان ټول ووتل کافران هم ووتل مسلمانان هم ووتل جهاد دپاره او کافران خو به جنګ کوو د هغې کورونه به څه شو خالي نه چې کله دې د میاشتې نوم کې اخیستو که نه دغه دوران کې د خلکو د کورونه خالي وو وایي دې ته به څه نوم کېږدو سفر نه دا صفر نه دی نه صفر میاشت یا دا د سپر نه دی سپر زیړوالي ته وایي چې کله دې د میاشتې د نوم کې اخیستو نه په دا وخت کې د دې ونو دا پاڼې زیړه شوې وي نو راځه څه نوم وله کېدی سپر وله کېدی نه یا صفر یا صفر ربیع الاول ته ربیع الاول ولې وایي کله چې دی دا نوم د دې ربیع الاول دا کې اخیستو نه دا وخت کې دا موسم د سپرلي و تازه تازه و هر څه ښایسته مایدار شنه شنه و شینکۍ وې بهار و موسم بهار چې کله دې دا نوم کې اخیستو موسم بهار و سپرلي و وایي راشه څه نوم وله کېدی ربیع الاول ربیع څه ته وایي سپرلي ته وایي او ورپسې بله میاشته سره ربیع الثاني نه چې کله د ربیع الثاني نه دا ربیع الثاني نوم کې اخیستو نو دا د ربیع الاول اخر ورځې وې چې کله میاشت ختمېده نه دا وخت کې سپرلی څه و لا و سنه څه و نه هغه وخت کې سپرلی سنه څه وایي دا پکې دویم ربیع دا پکې دویم ربیع شو نه هغه اول څه شو ربیع الاول دا والا څه شو ربیع الثاني شو ورپسې بله میاشته محرم صفر ربیع الاول ربیع الثاني جمادی الاولی جمادی الاولی څه ته وایي نو جمعه دا د جمود نه د جمود څه ته وایي جمودت ګاړوالي ته وایي ټینګوالي ته وایي کله چې دې د میاشتې د نوم کې اخیستو نو په دغه میاشت کې یخنۍ ابتدا وه سردي وه یخ موسم و نو په دغه موسم کې به هر څیز کلکېده هغې کې به جمود راته جمودت به پکې راته هر شی به څه کېده کلکېده نه چې کلکېده به دې راشي دې د څه نوم کېدی جمادی الاولی نه ځکه ورته څه میاشت جمادی الاولی او بله میاشته جمادی الاخرى یا جمادی الاخر جمادی الاخرى ټیک دی نه دې ته دا ځکه وایي چې کله د یخنۍ میاشتې هغه چې به کله ختمه شوه دویمه شروع شوه نه هغې کې هم یخني وه نه هغې کې به اوبو جمع کېدې اوبو کې به جمودت راته کنګل چې ورته وایي نه د دې وجې نه هغې له جمادی الاخرى نوم کېښوستو نو دا څو میاشتې شو شپږ محرم صفر ربیع الاول ربیع الثاني جمادی الاولی جمادی الثاني رجب رجب ته رجب ولې وایي رجب د ترجیب نه دی او ترجیب تعظیم ته وایي دې عربو دې میاشت ته شهر الله وایي او په دې میاشت د دې میاشتې به دې خلکو ډېر عزت کوو د دې وجې نه دې ته کومه میاشت وایي رجب نه ډېر تعظیم بیا کوو د تعظیم د وجې نه دې میاشت ته څه نوم کېښوستو رجب پسې بیا شعبان د شعبان ولې وایي نه دا شعبه یشعبونه دی د دې معنا ده راوتل راختل ښکاره کېدل په دې میاشت کې هم د الله نعمتونه او رحمتونه ډېرېږي راځي او تقدیر فیصلې پکې ښکاره کېږي هغه کېږي الله کریم فیصلې پدې کېږي د دې وجې نه دې میاشت ته څه وایي میاشت د شعبان ورپسې بیا کومه میاشت شعبان پسې رمضان
رمضان ته رمضان ولې وایي؟ نه رمضان دا د رمز نه دی، رمضه یرمز رمزن و رمضانن، نه دې معنی ده سوځېدل. نو په دې میاشت کې انسانان روژې ونیسي، دې ګناهونه الله څه کړي؟ وسوځوي. د دې وجه ته کومه میاشت وایي؟ رمضان. جنه. او بیا ورپسې ده شوال. د شوال میاشت، د شوال ولې وایي؟ شوال د شین و لام ماده کې دی کې معنی د بهر راوتو ده، بهر ته راتلو ده. نه عربو به په دې میاشت کې د خپل علاقې نه وتل، سیر و سیاحت، سفر دپاره، تفریح دپاره وتل، چکرې به یې والې، ځکه دې میاشت ته څه نوم ورکړ؟ د شوال. او ذوالقعده یا ذیقعده، نه قعده خو ناستې ته وایي. څه ته وایي؟ ناستې ته وایي. او ذی معنی خاوند د ناستې. نه دا خلک چې د عربو دی په دې میاشت کې هم جنګ جګړه نه کوله، د هغې نه وپاره هم څه ناست وو، روانې به یې نه کوو، دې کې هم جنګ څه وو، دې کې هم جنګ بندي وه. د دې لحاظ یې هم کوو، دې وجه یې ته ذوالقعده وایي. او ذوالحجه یا ذوالحجه، او ښکاره خبره حج ته وایي. او په دې میاشت کې حج څه دی؟ فرض کېږي، هغې د وجې نه ته څه وایي؟ حج ذوالحجه ته وایي. د دې اسلامي نومونو وجې تسمیې چې دې ته دا نوم ولې وایي، دا نوم ولې وایي، ملګرو اصرار کړو چې دا د دې وضاحت پکار دی. نو بس په دې باندې ملګرو وایي چې کلیپ جوړ کړو، ټول ملګرو سره شیر کړو. ما ویل ډېره ښه ده، تاسو ملګرو سره شیر کړئ، اسلامي معلومات دي ښایسته ملګرو ته ورسېږي. سیده خو هم ده انشاءالله. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.